زمانم حسن زیاد دی انجینیر حسن زیاد زه د دوبیان اوسیدونکی یم او اس ډي او اریګیشن یم. د انسټیټیوټ ته مونږ راځو ماشومان هم متوجه کړو. د دې تقریبا د 20 کال نه چې کوم دی نو دا انسټیټیوټ روان دی. رزلټ هم ښکلی دی. دلته ټیکنیکل ډیپلوما الکتریکل ډیپلوماګانې کېږي او ډېر ښه سکوپ یې دی. سټاف هم ډېر کوآپریټیو سټاف دی. نو زما خدا تاسو ته چې کوم دی نو خو دغه دی چې تاسو دلته د دې ځای نه چې کوم دی نو علم حاصل کړئ او ډیپلوما او د الکتریکل ډیپلوما ټیکنیکل ډیپلوما د دې حصول لپاره دلته راشي. موزه زمان دی او موږ ټیکنیکل انسټیټیوټ سره د شلو کال نه سیوا ټایم کې موږ دې سره اټیچ یو. دلته چې ټیکنیکل کورسونه موږ څخه دلته کې الکتریکل ډیپلوما ده، سیول ډیپلوما ده او کمپیوټر ډیپلوما ده او انګلیش لینګویج دی. چې کوم ټیکنیکل کورسونه دي هغه موږ څخه دلته کې په اداره کې کېږي. ځان ته خاص دی او د هغوی والدین ته چې کوم د چوټیانو چې 3 میاشتې نو دوی له پکار دي خپل واړه په شارټ کورسز کې داخل کړي. الکتریکل اکوپمنټ کې پراته دي چې دلته الک راځي اکوپمنټ دي او بیا بهر دی ورکشاپ دي هغه چې کوم دې خپل هغه کار کوي جوړي کنه. هر ماشومان چې خپل پیشکش پلاسونه اته فابرټي سو شي ني هغه د اویلیبل دي. پلمبینګ او وډ ورک د کنسټرکشن دی دا د کانسه په دې کې پریکټیکل کوي. دا اکوپمنټ پراته خپل کوم مطلب انویل ایگزامي ولا کاندې کې څنګه پریکټیکل کوي او باقي دا جوړای مو کاپو کوي او بورډ څه څنګه د خپل نمبر دی نو ویلډینګ ورکشاپ دی په دې کې لکان چې کوم دی د پریکټیکل زموږ چې کوم دی انویل ایگزام کې وکی او الګ چې کوم دی په دې کې خپل هغه پریکټیکل جوړای. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Umar. My father name is Shakil Umar. I am from Topi. My hobby is playing badminton. That's all about it. زمانو په کانه مدي زما پلار نو منګول دې ز پټاکړي کلی سره تعلق ساتم او زه د ټوپۍ ته راځم ایفاور انسټیټیوټ ته دلته زه انګلیش کورس کوم. زمانو محمد علي دی او ایفاور انسټیټیوټ کې موږ انګلیش کورس کوو. My name is Mohammad Siam and I learn English here. Bismillah, and I am from Kota and I am here and I am learning here English, and this academy is very good for learning English, and also there is also DIT course, and I am also learning DIT here, and this academy is great.